کورس د پاره زمونږ نهایت محترم او ګران قدر میلما مفتی اسدګل صاحب فاضل جامعة الرشید او شرعي اډیټر بینک اف خیبر او دغه شانتي نور بینکونو د شرعي اډیټر دی نو هغه مونږ را بللې دی مونږ یو ځل بیا د هغوی شکریا ادا کوو چې هغوی د خپل مصروف اوقاتو نه مونږ له وخت راکړه او دیو به انشاءالله د کورس دا پڑھائی دیو بخپله کوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. د ټولو نه پیله خو ډیره مننه د حضرت مفتی صاحب او د ډاکټر ایاز صاحب ډاکټر حشمت صاحب چې ماته د موقع راکړه د خدمت ورنه کسان خو ډیر دي د دې په متعلقینو کې نو زما انتخاب دا زما دپاره د اعزاز خبره ده. دویمه خبره چې د ټریننګز او داسې د سیشنز ارینج کولو د اسلامي بینکاري حوالې سره الحمدلله دوبۍ افغانستان هر ځای کې هغه ورکړي دي ټریننګز خو په مدرسه کې چې نن ماته کوم خوشحالي میلاویږي نو هغه ماته هلته نه ده میلاو شوې دا حقیقت د دوام چې زه راتلم نو سحر راسې زه ناست وم ما تیاری کو بلکې د یو هفتې راسې صرف د یو سیشن دپاره تقریبا 9 کتابونه ما کتلي دي چې فلانی دا ویلي دي فلانی دا ویلي دي نو زیات تر به موږ عملي بینکاري بیانو په دې سیشنو کې ځکه چې کتابونو خو ډېر څه لیکلي دي خو د تیرو شپږو کالو راسې چې زه په بینک کې صحیح نم او بیا موږ کم سیز په هغې کې نشاندهي کوو چې دا سیز غلط دی دا سیز ټیک دی دا داسې پکار دی نو موږ به پکې هغه سیز دلته ایکسپلین کوو دغه یو ابتدایي گزارش او بیا د هغې نه بعد د زمونږ استادانو صاحبانو به موږ ته یو هغه بیانو یو کهاوت دی عقود رسم المفتی کې لیکلی شرح عقود کې چې من جهل باهل زمانه فهو جاهل چې یو کس یا یو عالم هغه د زمانې د خبرو نه نه خبر نو فهو جاهل نو ځکه به موږ ته زمونږ استادانو وی چې یو عالم چې کوم دی هغه صرف او صرف د حلال او د حرام تمیز خلکو ته نه ښیي چې حلال دی او حرام دی بلکې هغه دایم وي یو خلکو ته د هغې متبادل هم ښیي لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام باره کې راځي تاسو ټول متخصصین یې ماشاءالله ټول ښه پوهیئ خو هلته چې کله هغې ته هغه خوب بیان کړی شو نو فرمایي ورته فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون مطلب دا چې پیله ورته متبادل وښود او بیا ورته وروسته وایي چې دا هغه دی نو مطلب دا چې د عالم کار صرف حلال حرام نه دی بلکې د هغې متبادل ښودل دا هم د عالم ذمواري ده او په حیثیت یو داعي دا د هغه رول دی په معاشره کې کم چې د معیشت دی او معاشیات نو زمونږ خاص کر د علماء کرامو د عوامو ترمنځه دا دومره ګیپ چې راغلی دی او دا دومره فاصله د هغې وجه هم دغه ده چې علماء کرام خصوصا بس صرف کتابونو ته هغه دي د مارکیټ نه دي خبر او نه هغه کوشش کوي چې مارکیټ ته لاړ شي او دقسې دنیادار چې کوم دي نو هغې مدرسو ته نه راځي نو امام ابو یوسف رحمه الله بارکه راضی کله چې هغې کتاب البیو لیکه نو باقاعده بازارونو ته به ته او هغلته به د خلکو هغه ټرانزیکشن یې کتې چې دا څنګه دا خرڅوي او څومره منافع پکې ګټي او د هغې په مطابق به بیا هغه خپل عبارات لیکل نو دا هغه مختصر شانته کې تمهیدي کلماتو بینکاري څه ته وایي او اسلامي بینکاري نظام کار څنګه کیږي نو د هغې نه پیله ضروري ده چې موږ ته د معاشي نظامونو لږ شانته کې اندازه وشي اکثریت تاسو ته به پته هم وي کتابونو کې به مطالعه کړي دلته صرف او صرف د هغې یو تعارف درکول دي چې په څومره معاشي نظام په دنیا کې رایجو څنګه دا رالل او د څه شي هغه وجوهات څه چې دا معاشي نظامونه رالل او بیا ناکام شو او څه پکې کامیاب دي او یا موجوده نظام کم دی نو څلور ضرورتونه د هر انسان دي څلور ضرورتونه په هغې کې لومبی ضرورت چې کم دی د هغه نه لیکچر نه پیله درته دا ووایم چې څومره هم دا سلایډز دي دا ټول ستاسو امانت دی دا ټول ما ورکړي دي دا به هم تاسو ته میلاویږي نو څلور سیزونه داسې دي چې د هغې دپاره انسان د شروع نه محنت کوي چې دا څلور خواهشات زما پوره شي یا دا څلور سیزونه دې باندې زه قابو اخلم د دې دپاره د معاشیاتو دا علم راووته او ایډم سمیت دا یو انګریزو او بابای معاشیات که یو کس وایي چې ما د معیشت مطالعه کړې ده د معاشیاتو او زه ایډم سمیت نه پیژنم نو مطلب دا چې دا اړو معاشیات ویلې نه دي ایډم سمیت بابا دی د اکنامکس او چې هر کله د اکنامکس ابتدا کوي نو د ابتدایي جمله دی ابتدایي جمله چې د انسان خواهشات زیات دي او وسایل کم دي بس د ابتدایي جمله ده د هر اکنامکس کتاب د هر معاشیاتو کتاب اوچت کوي پای کې به لومبۍ جمله دی
چې انسانی خواهشات لامحدود او وسایل محدود. معاشیات څه ته وایي؟ همدغه وسایلو کې دا خواهشات پوره کول چې څنګه سړی پوره کوي دې ته علم معاشیات ویل کېږي. نو اډم سمیت په هغه ټایم کې دا ویلو چې وسایل کم دي او د دې استعمال به څنګه کېږي چې انسان خپل خواهشات مکمل کړي. نو دغه د دې دپاره هغه 4 څیزونه هغه کړل چې د دې دا به څنګه پوره کېږي. نو په هغې کې لومبی پرایارټي راووتله ترجیحات کا تعین چې انسان خپل ترجیحات جوړ کړي چې زه کم سیز ته پرایارټي ورکم کم سیز پیله وکم او بیا د هغې نه بعد وکم بیا د هغې نه بعد وکم. لکه څنګه چې تنخوادار انسان وي نو چې کله تنخواه والي نو هغه د میاشت نه پیله ټول لیست جوړ کړي چې ماته دا 20,000 میلاو شي یا 25,000 میلاو شي نو زه به پکې 15,000 دلته خرج کوم بیا به 2,000 دلته خرج کوم بیا به 2,000 دلته خرج کوم. نو مطلب دا چې د پوره میاشتې ترجیحات خپل متعین کړي دي چې بهی زه به دا دومره پیسې په دې ځایونو کې خرج کوم. که فرض کا خدا نه خواسته څه نه څه حادثه پکې راشي څه نه څه داسې واقعه راشي چې هغه د په پلان کې نه وه نو د هغې دپاره هم د څه نه څه بچت کړي. هغې ته بیا غیر متوقع واقعه وایي چې غیر متوقع وشوه او هغې کې زما دومره خرچه وشوله. نو لومبی سیز چې کوم دی هغه د ترجیحاتو تعین دی چې هر انسان که د کور نه والا د انسان د کور نه چې زما کور دی په هغې کې 3 کسان دي نو چې ما ته څومره پیسې میلاویږي نو زما ترجیحات کم دي زه به څومره خرچه په کم ځای کې کوم دې ته ویلی کېږي د ترجیحات کا تعین. همدقسې د کور نه والا د صوبې پورې او د صوبې نه والا د ملکي سطح پورې هغې کې دا ټول ترجیحات متعین کېږي. لکه چې هر ګورنمنټ راشي نو د ګورنمنټ نه مخکې د هغه یو شان تقریر وي او چې کله ورته حکومت میلاو شي نو د هغه بیا تقریر بالکل بدل شي او وایي چې نه زه فلانی شی امپورټنټ دی فلانی شی امپورټنټ دی فلانی شی دلته به دومره پیسې خرج کوم دلته به دومره پیسې خرج کوم. نو هغه لومبی سیز چې کوم متعین کوي هغه خپل ترجیحات متعین کوي چې زما ترجیحات به څه وي چې زه دا وسایل په دې کې خرج کم. دویم سیز چې کوم دی هغې د دغې ترجیحاتو دپاره وسایل متخصص کول چې بهی دومره وسایل ما سره دي نو ترجیحات خو ما خپل متعین کړل چې دا سیز ډېر اهم دی دا سیز لږ اهم دی او دا سیز بیخي کم اهم دی خو زه ورته څومره وسایل دې ته متخصص کم چې زه دا کم هغه چې کم دا زما کم انکم دی کم آمدن دی نو زه په دې دا کم چې ما په ټاپ باندې پرایورټي ساتلې ده نو دې باندې زه څومره خرچه وکم په دې دویم نمبر باندې زه څومره خرچه وکم او په دې دریم نمبر باندې زه څومره خرچه وکم. دا دویم یو مسله ده. دریم چې کومه ده نو هغه د آمدني تقسیم ده چې آمدني چې کومه ده دته څومره وشوله نو د هغې تقسیم څنګه وشي چې فلانی کس ته څومره ورکم فلانی کس ته څومره ورکم او فلانی کس ته څومره ورکم. که یو کس دی نو هغه د 20 ګریډ افسر دی نو د هغه څومره تنخواه پکار ده که د 19 ګریډ افسر دی نو د هغه څومره تنخواه پکار ده که د 17 ګریډ افسر دی نو د هغه څومره تنخواه پکار ده. نو دا ټول هغه چې کوم وکړل دغه تعین نو دی دریمه مسله ده. او څلورم چې کوم ده نو هغه بیا د ترقي چې ایدر دا څومره زه وکم دا دومره خواري نو زه به ترقي وکړی شم او که وبه نه کړی شم. د دې 4 مسایلو دپاره د حل دپاره مختلف معاشي نظامونه راووتل او هر یو پکې خپلې نظریې پیش کړې چې دا فلانی نظام ښه دی او دا فلانی نظام ښه دی دا فلانی نظام ښه دی. په هغې کې 4 نظامونه ډېر زیات مشهور شو. اخري چې پکې کم دی نو هغه به موږ هغه کوو خو دا کم لومبی چې کم راووته نو هغه دی سرمایهدارانه نظام سرمایهدارانه چې لومبی کم و. سرمایهدارانه نظام خلاصه څه ده یو جمله کې صرف سرمایهدارانه نظام وایي چې هر انسان آزاد دی هر انسان هغه آزاد دی که هغه څه کوي که هغه څه خرڅوي که هغه څه قسمه بزنس کوي د حکومت پکې هېڅ قسمه عمل دخل نشته دی آزاد دی. بس چې دی څومره پرافټ ګټي څومره منافع د خوښوي دی چارج کوي دته به هېڅ قسمه څوک څه نه وایي. دا دی سرمایهدارانه نظام بنیادي یو جمله. هر کله چې داسې وشو نو ظاهره خبره د انسان فطرتي طور لالچي دی هغه د دینه ناجایز فایده اوچته کړل او خاص کر بیا چې دین نه وي نو انسان چې کوم د بیراروي شکار وي او مقه ناجایز فایده اوچته د بل انسان د مجبورۍ نه نو هغې وی چې ټیک د نظام راغی سرمایهدارانه نظام و چې څه به خرڅول څه کاروبار به یې کوو په هغې باندې څه دا پابندي نه وه چې دا سیز جایز دی دا سیز ناجایز دی یا حکومت پکې هېڅ قسمه عملداري نه وه. د دې متضاد چې کوم راغی د دې نه بعد هغه اشتراکي نظام. اشتراکي نظام دا دی چې د دې بالکل متضاد هغې کې چې څنګه ویلو چې انسان بالکل آزاد دی چې څه خوښوي هغه دې کوي او چې څه خوښوي هغه دې خرڅوي نو او چې څومره منافع دی چارج کوي نو هغه ته اجازت دی. نو همدقسې د دې متضاد نظام چې کوم دی هغه اشتراکیت راغی چې هغې کې وي چې نه انسان بالکل آزاد نه دی انسان بالکل تړلی شوی دی او دا ټول اختیار د حکومت سره دی. د حکومت خوښه ده چې هغه ته وایي چې څه وکړه د حکومت خوښه ده چې هغه ته وایي چې څه خرڅوه د حکومت خوښه ده چې هغه ته وایي چې څه بزنس به کوې او څه بزنس به نه کوې. انسان سره بالکل هېڅ قسمه اختیار نشته دی به پابند وي د یو سیز د حکومتي وخت.
نو چې کله دا راغې نو هغه د هغې متضاد هغه راغی انسان خپل خواهشات بالکل دباو شو که انسان به وی چې را ماته په دې سیس کې زیات منافع ده زه دا کاروبار کول غواړم نو هلته به حکومت به پې پابندي لګولې وه چې نه د حکومت د اجازت نه بغیر ته دا کار کولی نه شي حکومت وایي چې بھائی د دې سیس ضرورت دی لکه مثال په طور باندې حکومت وخت دا اختیار شته چې په یو ملک کې د وړو ضرورت او یو انساني یا یو هغه وي سرمایهدار وي او هغه وایي چې بھائی زه څه بل څه کاروبار کول غواړم مثال په طور د کپړو نو حکومتي وخت هغه پابند کولی شي چې نه ته د وړو مل شروع کا ځکه چې زما په حکومت کې رعایت د وړو ضرورت دی چې د وړو مل ولګي دا خو یو شرعي مسله ده چې هغه پابند کولی شي حکومتي وخت خو په هغه ټیم کې اشتراکیت وی چې نه انسان ته بالکل ازادي نشته هر قسم هغه چې کوم دا پابندي اختیار هغه صرف او صرف حکومتي وخت سره دی هغه به کوي د دې نه بعد چې کوم نظام راغی چونکه اشتراکیت یا دا دویم نظام دا خو مکمل ناکامه شو هر انسان دا فطرتي طور دی وایي چې زه ازادي غواړم نو د حکومت خبرې منل شروع نشو هغه احتجاجونه وشو یو قسم ته نو په هغې کې دریم نظام راغی هغې ته وایي مخلوط نظام معیشت مخلوط دا چې مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا چې نه پکې سرمایهدارانه نظام پورا نه پکې اشتراکیتو بلکې څه سرمایهداران را واغستل او سی پکې اضافي د هغې سرمایهدارانه نه لږ شانته کې مکس کړل نو څه څیزونه پرایویټ اونرشپ کې پرېښودل چې کم مالکانو د انسانانو چې د چا څه خوښه وه نو څه څیزونه هلته پرېښودل او سی پې قیودو لګول چې بھائی د حکومت دا خوښه د حکومت که دلته اجازت ورکوي نو دی به دا کار کولی شي او که حکومت اجازت نه ورکوي نو دی دا کار نشي کولی مطلب دا چې څه اختیارات یې ورته ورکړل او سی ورته ورنه کړل نن سبا په دې دور کې 80% معیشت د دنیا چې کم دی 80% معیشت هغه مخلوط نظامی معیشت دی مکسډ اکانومي ده دې ته مکسډ هغه ویلی کېږي نه سرمایهدارانه دی نه اشتراکي دی بلکې مکسډ چلیږي همدغه رنګې د دې په هغه چې کوم ده نو د دې ټولو یو برخلاف چې کوم راغی نو هغه اسلام راغی اسلامي نظامی معیشت چې پای کې حاکمیت اعلی صرف او صرف الله تعالی ته دی او بیا دغه ټول څه څیزونه چې کوم دی نو هغه پرېښودل آزاد او څه څیزونه چې کوم دی نو هغه مقید کړل چې نه پهله به شریعت کتلی کېږي چې دا سیس د شریعت مطابق دی او که نه دی که فرض که شریعت مطابق وي نو بیا به د هغې نه بعد پاس کېږي مخکې دویم سټپ ته به ځي که فرض که یو سیز د شریعت خلاف وي یو کاروبار د شریعت خلاف وي او د هغې رولز او ریګولیشنز هغه وایلیټ کوي هغه ختموي یا د هغې خلاف ځي نو هلته به بیا دته اجازت نه ورکولی کېږي نو دا د اسلامي نظام راغی چې دغلته د دې سلایډز کې چې کوم دی نو دا ټول تقابل ما کړی دی په دې لومبي سیشنز کې چې فرض کا اشتراکي نظام راشي نو د اشتراکي نظام او د سرمایهدارانه نظام به څه نه څه نقایص وي چې هغې کې څه نه څه نقصانات کیدی شي چې که فرض کا سرمایهدارانه نظام راشي نو که سرمایهدارانه نظام زه ووایم چې د هغې څه نقص کیدی شي نو په هغې کې ما څنګه ووایي چې انسان آزاد دی حکومت پې هېڅ قسمه پابندي نشي لګولی نو د هغې خو ظاهره خبره ده یو کامن سینس سړی سوچ وکړي چې د انسان خوښه ده چې څه شی کوي نو زمونږ فطرت دا دی چې موږ خپله ګټه غواړو بجای د دې چې بل ته نقصان وشي او کار وشي چې ما ته ګټه وشي دا د انسان فطرت دی نو سرمایهدارانه کې به غټ مصیبت یا غټ نقصان همدغه چې هر انسان به غوښتل چې بس ټولو نه زیاته فایده هم زما وشي د بل چا زما سره هېڅ قسمه فکر نشته دی چې بل چا ته فایده رسي او که نقصان رسي دویم دا چې د حکومت هېڅ قسمه عملداري پکې نشوه کېدی ځکه چې هلته په نظام کې پیله ډیفاین شوي څنګه چې په آئین کې یو څیز ولیکلی شي چې بھائی دا د آئین مطابق دی یا د آئین مطابق نه دی د هغې نه بعد هغه بل پاس شي او بیا پکې نور څوک څه نشي ویلی د هغې دوباره ریجکټ کولو دپاره ډېر ښه محنت پکاري نو همدقسې چې سرمایهدارانه نظام کې ولیکلی شو چې د حکومت پکې هېڅ قسمه عملداري نشته دی نو بیا پکې بعض داسې کمپنیانې چې هغې ته موږ ملټي نیشنل کمپنیانې وایو یعنې په ټوله دنیا کې د هغې جال بیچاو شوی وي نو هغې دومره شیرز هلته خواره کړي په هغه ملک کې یا دومره انویسټمنټ وکړي چې اخره کې د حکومت په کې هم عملداري نه وي نو هغه خپل اختیار هلته په ملک کې والي په سلطنت کې والي نو دا یو غټه یو تھریټ یو خطره وه هر ملک ته چې هغې وایي چې داسې موږ دی آزاد پرېږدو نو هره کمپني به راځي زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې به انویسټمنټ کوي زموږ په هغې کې به سرمایه کاري کوي او بیا په آخره کې په موږ باندې خپل نظام راولي او په موږ باندې به خپل حکمونه چلی دا د دې یو دوه غټ رابیګ سو د اشتراکي نظام چې کوم غټ نقایصو نو په هغې کې یو دا چې انسان بالکل آزاد نه و لاسونه یې تړلي چې څه به ورته حکومت ویل چې بھائی دا سیز وکړه نو بس هغه به یې کول او چې څه به ویل چې مه کوه نو بس هغه به یې نه کوو نو په دې کې د انسان ضرورت که لیټ سپوز د یو انسان ضرورت به و غنمو ته
خو چې حکومت اجازت بنو چې وای غنم بنه کوي او غنم بنه خرڅوي نو د غنم نشو خرڅولای نو دا یو غټ هغه پکې و. دویم دا چې انسان په خپل فایده او نقصان باندې هر انسان په خپل فایده او نقصان باندې خپويږي زیات تر چې مجنون نه الا نو ظاهره خبر د حکومت چې کله فیصله کوي نو حکومت کلیکټیو فیصله کوي اجتماعي طور فیصله کوي انفرادي نه کوي. نو انفرادي د یو کس فایده یا نقصان هغه به یو شانو خو حکومت به چونکې اجتماعي فیصله کوله نو په هغې کې به دته د فایده دومره نه رسېده. نو د اشتراکي نظام غټ یو هغه ده چې انسان به وي چې بای ماته خو د دې څیز ضرورت نشته دی او هلته به حکومت حکم لاګو کړی چې نه بس تاسو په هغه کې چې کوم دی په زما په ملک کې رعایت د وړو ضرورت دی نو تاسو غنم وکړئ. یو کس به وي چې یاره ماته د غنمو ضرورت نشته دی ماته د بل څیز ضرورت دی نو هلته به حکومتي پابندي وه ده به په هغې کې ټرانزیکشنې نشوي کولی. نو دا یو بنیادي خلاصه وه چې دا څومره سلایډز ما جوړ کړي دي نو دا د هغې خلاصه وه. دا خلاصه مې درته ځکه وویله چې زمونږ یو استاد محترم دی چې مفتی حسین باجوړي صاحب الله دې ورته عمر دراز ورکي او بهترین درس ورکوي. هر کله چې به هغې موږ ته د فقه درس راکو نو چې کوم باب به شروع کوو نو هغه باب کې به پیله خلاصه وویلله چې نن درس زما څه دی نو خلاصه به وویلله او بس چې کله به خلاصه کې 15 یا 20 منټ تیر شو نو اوس به یې صرف عبارت وایي وایي بس نور هر څه شوي دي خلاصه مې درته ویلې ده. نو هغه طریقه د هغې د هغه نقل کولو کوشش هم لږ شانته کې وکړو چې څومره دي نو هغه موږ خلاصه وویله. اقتصادیات کم چې اقتصادیات دی نو ما چې څنګه شروع کړي وي اډم سمیت وایي چې وسایل ډېر کم دي او خواهشات ډېر زیات دي. نو یو بهترین اقتصادي مشیر او ماهر هغې ته ویلی کېږي چې هغه په کم وسایلو کې زیات نه زیات خپل خواهشات او زیات نه زیات فایده ورسوي دغې ته هغه ویلی کېږي بهترین مشیر. خجی دا معاشي نظام او څلور څیزونه دي چې کم مې درته ووایي چې د نفع تقسیم به څنګه کېږي او بیا د ترقي امکانات څه دي. دې کې چې زما کوم مقصد دی نو هغې کې دی د طلب او رسد. طلب او رسد څه شی دي دا د اکنومکس یو اصول دی ډیمانډ اینډ سپلای چې اشتراکیت وایي. اشتراکیت دا پوینټ پکې لږ اهم دی چې مارکیټ تاسو آزاد پرېږدئ او طلب او رسد یعنی سپلای اینډ ډیمانډ دا به ډیسایډ کوي چې یو څیز څومره ضرورت دی. مثلا څنګه چې په یو مارکیټ کې د تاسو کتلی نو په دې 98 99 کې احتکار لږ شانته کې احتکار ټرمینالوژي تاسو ټولو ته پته ده چې چاته نه پته نو د هغې دپاره وایم چې صرف چې مال لږ شانته کې سټور کړي او غیبي کړي د مارکیټ نه دې ته احتکار ویلی کېږي په عربۍ کې. نو په 98 99 کې د وړو لږ شانته کې قات راغلی او خلکو وړه سنبال کړي. مطلب دا چې بعض سرمایه‌دار داسې کوي یا چې کوم دا سپلایر دي چې کله دی د مال قیمت زیاتول غواړي نو هغه دی پټ کړي په مارکیټ نه ختم کړي. نن سبا که سوچو کوي نن سبا په دې پرونی ورځ پورې ایرینیک ګولۍ دي د زکام ډېرې زیاتې بهترینې دي او ښه آوټپوټ ورکوي. خو که اوس مارکیټ کې تاسو کوي ایرینیک نه دی اویلیبل شارټ شوي دي نو پهله که په 15 روپۍ ګولۍ وه اوس دله په 30 روپۍ ګولۍ درکوي. دا پرونی خبره ده. نو دا د سپلایر چې کوم دی دا د دې یو ذهن دی چې هر کله دې قیمت زیاتول غواړي نو هغه څیز شارټ کړي. نو چې کله شارټ شي نو مطلب دا چې ډیمانډ یې زیات شو. یو څیز چې کله شارټ شي نو د هغې طلب زیات شي ډیمانډ یې زیات شي. نو چې ډیمانډ یې زیات شي نو مطلب دا چې هغې خپل قیمت زیات کړي. ټیک ده ډیمانډ یې زیات دی او قیمت یې زیات دی. خو چې هر کله د څیز سپلای زیاته شي سپلای دا د اکنومکس یو اصول دی چې هر کله سپلای زیاته شي نو د هغې بیا قیمت کم شي. سپلای لکه که نن سبا موږ وګورو نو سټیټ بینک 2 ارب روپۍ دا چاپ کوي 2 ارب روپۍ چاپ کوي. نو چې څومره روپۍ دا روپۍ چې کوم ده دا په مارکیټ کې سرکولیټ کېږي نو دومره د دې سپلای زیاته ده نو د دې دا قیمت کمیږي. سپلای زیاتیږي نو قیمت کمیږي. ځکه موږ وایو انفلیشن دی چې یاره د روپۍ ډیویلیو کېږي او د هغې قیمت ورځ تر ورځه په مارکیټ کې کمیږي. دا وجه دا ده چې موږ زیات نه زیات نوټونه چاپ کوو زیات نه زیات نوټونه چاپ کوو. نو پهله چې به یو څیز په 10 روپۍ کې د هغه اوس هغه چې کم دی نو په 10 روپۍ کېږي. نو مطلب دا چې د روپۍ هغه قدر کم شه قدر کې کمی راغی. نو اشتراکیت وایي چې مارکیټ تاسو اوپن پرېږدئ چې مارکیټ کې د څه شي ضرورت وي بس هغه ورته سپلای کوئ چې د څه شي ضرورت نه وي هغه ورته مه کوئ. نو دغه د طلب او رسد قانون دی او دی وویل چې نه دلته د حکومت اختصما هغه نشته دی چې حکومت په دې کې دخل اندازي وکړي. د دوانو تقابلي جایزه څنګه چې ما په شروع کې وویل چې سرمایه‌دارانه نظام کې ذاتي ملکیت وي چې یو انسان خپل ځمکې ده او په خپل ځمکې څه خوښوي نو هغه کرلی شي. شریعت هم دته دا اجازت ورکوي چې یو کس د کوم ځمکې مالک دی نو هغه دغه خوښه ده چې په هغه ځمکه باندې څه کري خو داسې څیز به پرې نه کري چې هغه د عوامو دپاره نقصاندې وي. لکه لیټ سپوز زما ځمکه ده نو زما خوښه ده چې زه پرې څه کرم خو شریعت ما ته وایي چې زه په دې ځمکه باندې افیم نشم کرلی ځکه
چې افیم زه وکړم نو ټیک ده ما ته خو فایده وشوه ښه په ډبل قیمت به خرڅ شي چې څومره ما خواري کړې ده د هغې رزلټ به ما ته میلو شي خو د هغې په معاشره کې چې کوم ده نو نقصان زیات دی هغه افیم چې مارکیټ ته راوځي زما د پټي نه نو ما ته خو فایده میلو شوه خو په معاشره کې نقصان زیات دی نو دلته د سرمایهدارانه نظام دا کنسپټ و چې بی ذاتي ملکیت دی د چا چې څه خوښوي هغه دې پکې کوي دی به هېڅ قسمه په دې کې انټرفیرنس د ده نه کېږي دویم دا چې ما ته په یو څیز کې زیاته فایده کېږي نو زه په هغې کې پابند نه یم چې د بل چا خبره ومنم بس ما ته فایده کېږي زه د ځان ذمهوار یم ما ته به په هغې کې اجازت وي او دریم دا چې په هغې کې به حکومت هېڅ قسمه دخل اندازي نه کوي همدقسې د دې برعکس د اشتراکیت اصول چې کوم ده نو هغې کې وایي چې کلیکټیو پراپرټي مشترکه ملکیت د اشتراکیت لومبی اصول دا دی چې د یو انسان خپله ځمکه نشته دی دا ټولې ځمکې دا د حکومت دي د انسان خپله ځمکه نشته دی او که خپله ځمکه ویم لیټ سپوز نو د سره د اختیار نشته دی چې دی پکې د خپلې خوښې څه وکړي دا د اشتراکیت بنیادي عقیده هغه ده کنسپټ دی چې حکومت نه به اجازت اخلي حکومت چې ورته څه وایي هغه به کوي چې حکومت ورته څه وایي هغه به نه کوي دویم دا چې مفاد عامه کې رعایت څنګه چې مې هلته د افیمو مثال ورکړه نو دلته به ورته حکومت وایي چې یاره زما د قوم ته زما د ملک کې د فلاني شي زیات ضرورت دی نو بجای د دې چې ته افیم کرې ته غنم وکړه ځکه چې زما په ملک کې د غنمو زیات ضرورت دی نو دلته به د مفاد عامه خیال ساتلی کېږي او دریم دا چې دلته به پلینډ اکانومي وي منصوبه بندي به کېږي چې بی کم سیز د کم مودې پورې زما په ملک کې ضرورت دی که فرض که زما 15 کاله حکومت دی نو زه به د 15 کالو منصوبه بندي کوم هر حکومت چې راځي نو هغه خپله پوره منصوبه بندي کوي دا کم چې دی بجټ پیش کوي د هغه هر یو بجټ کې الوکیشن چې څومره کوي د هر ایریا دپاره چې زه به پکې څومره انویسټمنټ کوم زه به څومره خرچه به فلاني ځای کې کوم تعلیمي دپاره زما دومره بجټ دی د هسپتالونو دپاره زما دومره بجټ دی نو مطلب دا چې دا پلینډ اکانومي ده دی پلانینګ وکړي چې بی د دومره حصه زه د فلاني ایریاز ته ورکوم نو دا د اشتراکیت اصول دی او بنیادي مقصد یې صرف دغه چې حکومت سره چونکې اختیار دی نو حکومت بې پلانه نه چلیږي بې منصوبې نه چلیږي هر کله چې حکومت راغلی دی نو هغه پوره منصوبه بندي کړې ده نقایص یې څه شی دي دلته الریډي ما په خبرو کې ټول نقایص بیان هم کړل لومبی چې کوم دی په سرمایهدارانه نظام کې به د انسان خودغرضي زیاتیږي دی به صرف د ځان سوچ کوي د بل چا سوچ به نه کوي دویم دا چې د دې نه قطع نظر چې دا سیز د معاشرې دپاره مفید دی او که غیر مفید دی دی به د ځان هغه کوي دی به په هغې کې فرق نه کوي دریم دا چې کم ملټي نیشنل کمپنیانې دي کم چې ذکر مې وکړو نو هغه به په حکومت باندې حاوي کېږي او داسې ملټي نیشنل کمپنیانې هم شته چې هغه باقاعده حکومت سازۍ کې لکه چې څه یو حکومت جوړ شي نو په هغې باندې خپل رولز ورته وایي چې بی موږ په دې شرط باندې تاسو سره سرمایه کاري کوو داسې غټې کمپنیانې شته که نن سبا وګورئ نو یونیلیور یو کمپنی ده د شیمپو نه والا د کریمو پورې او د هر څه پورې یونیلیور جوړ کړي دي ملټي نیشنل کمپنی ده غالبا چې د هالینډ ده یا د ډنمارک ده د دوو کې د یو ده هغې باقاعده هر کله چې انویسټمنټ کوي نو په خپل شرایطو باندې راځي زیاتر چې حکومتونه کمپنیان انوایټ کوي چې تاسو راشئ زموږ د ملک کې انویسټمنټ وکړئ نو خپل شرایطو ته کېږي دا هغه ته به هېڅ قسمه حصه نه میلاویږي نو چې کله هغه ته حصه نه میلاویږي نو طبقاتي نظام په هغې کې به هغه فرق کې کمی نه راځي په اشتراکیت کې څه فرق هغه د نقایص دي نو په هغې کې دا چې د انسان چې کوم فطرت دی د مقابلې په فضا کې ډېر زیات خوشحالی چې ما سره مقابله څوک وکړي او چې هر کله د سره مقابله کېږي نو دی به مخکې ځي خو چې کله د سره مقابله نه نو دی بیا دومره هغه نه کوي که فرض که زموږ د خپل مدرسې مثال والو نو په مدرسه کې په طلبا کې که فرض که یو کس ډېر زیات قابل وي ذهین وي او دا نور د هغه نه ډېر زیات کم وي نو دا قابل دومره مطالعه نه کوي او یاره دا نور زما د مقابلې نه دي پرېږده خیر دی بس څه اضافي مطالعه وله نه کوي هغه روټین مطابق چلیږي کتاب وایي چې کم روزانه مطالعه او د هغې نه اضافي څه نه کوي خو چې هر کله د سره 2 یا 3 کسان داسې وي چې د ټکر وي او ورته وایي چې بی دا کس زما د مقابلې دی نو دی صرف نه هغه خپله مطالعه کوي بلکې اضافي ورسره څه حاشیې هم ورسره ګوري چې څه بره عبارت وي هغې سره حاشیې هم ګوري نو بیا تکړه پکې هغه چې په حاشیو باندې پوه شي او څومره شروحات کتی شي نو دی په هغې کې هغه فرق د معلومیږي د امتحان په دوران کې هر کله چې دی ممتحن ته کینی نو مقصد دغه دی چې په اشتراکیت کې هر کله چې دته پته چې وایي زما خو هېڅ قسمه اختیار نشته دی ټول اختیار د حکومت سره دی دغه چې څه خوښوي هغه به کېږي نو دلته د مقابلې رجحان ختم شو دی وایي چې به زما هېڅ چا سره مقابله نشته دی به د حکومت خوښه ده چې څه شی راته وایي همغه به کوي او کله چې د مقابلې رجحان ختم شي نو ذاتي دلچسپي د یو کاریګر یا د یو سرمایهدار ختم شي ځکه چې هغه وایي ما ته به فکس ریټرن میلاویږي حکومت راته وایي چې غنم کره او دومره به درته اضافه د میلاویږي نو دا د حکومت خوښه ده چې هر کله دغه آوټپوټ راغی نو ما ته به دومره اضافه میلاو شي نو د ده پکې هېڅ قسمه څه خپله دلچسپي نه وي او همدغه نقص د دې دی چې غیر عامل طبقه چې کوم ده د هغې دپاره حکومت هېڅ قسمه څه هغه نه ده کړې
بیا د منصوبه بندۍ په لاره کې چې کم حایل څیزونه دي لکه دین او مذهب، نو مغرب خو الریډي د دین او د مذهب نه ډېر زیات لرې دی، خو چې کله دا څیز راغی اشتراکیت، نو هغې پکې ووی چې بھائی دین او مذهب بالکل سایډ ته کوي، او چې څه د حکومت خوښوي که هغه د دین د هغې اجازت ورکوي او که نه ورکوي، نو تاسو هغه کولی شئ. لکه مثال په طور باندې که لیټ سپوز په مغرب کې موږ وګورو، نو حکومت هلته اجازت ورکړی د شرابو فیکټریانې لګولی شي، هر څه کولی شي، هغې په هغې باندې څومره پرافټ ګټلی شي هغې اجازت ورکوي. خو که زمونږ په پاکستان کې وګورو، نو مری بیوریجز په مری کې د شرابو باقاعده کارخانه ده، په مری کې مری بیوریجز په نوم باندې، خو هغې چې څومره کاروبار کوي نو ټول په پټه باندې کوي، بهر یې سپلای کوي که هر څه کوي، خو حکومت ورته اجازت نه ورکوي. په ایلیګل چې کوم د هغې بزنس دی هغسې هغه دی. نو دا دوه نظامونه چې هر کله دا راغلل او دواړه پلاف شو، نو د دې په نتیجه کې بیا دریم یو نظام راغی، مخلوط معیشت، چې څه حصه د سرمایه دارانه نظام نه واخیسته او څه ورسره اضافي خپل هغه وکړل. نو اسلامي معاشیات څه وایي او بیا د دې څلورو څیزونو حل څنګه راویسته هغې طرف ته راځو. نو دقسې د اسلامي معاشي نظام انسان د دې نه انکار نشي کولی چې د اسلام کې د بینکارۍ څه نظام نشته دی، اسلام کې معاشي څه نظام نشته دی او هغه امپلیمنټیبل نه دی، داسې نه دی چې په معاشره کې رایج کړی شي. نو د دغې څیزونو دپاره بیا اسلام چې کوم ده د بینکارۍ نظام رایستی دی. کله چې د بینک تاریخ بیانوم، نو په هغې کې به هم درته ووایم، خو دلته درته وایم چې که یو انسان دا سوچ کوي چې په اسلام کې بینکاري نشته، نو دا غلطه جمله ده. اسلام کې بینکاري نشته، دا غلطه جمله ده. خو که وایي چې په اسلام کې د بینک لفظ نشته، نو دا ټیک ده. اسلام کې د بینک لفظ نشته دی، دې سره موږ ټول اتفاق کوو، خو اسلامي بینکاري نظام باقاعده اسلام کې شته، بینکاري نظام. او د هغې مثال به هم درته په هغه ټایم کې در کوم انشاءالله چې کله د بینکاري تاریخ بیانوم. نو د اسلام کې د بینکاري هغه کم کم متبادل راویستل، نو مرابحه راویسته، مضاربه راویسته، مشارکه ده، سلم ده، استثناء ده، دا ټول پروډکټس به انشاءالله دی کې چې کوم په زموږ په بینکونو کې رایج دي په پاکستان کې، ځکه چې ملیشیا زموږ سره کمپیټیټر دی، یا ملیشیا زموږ نه لږ ډېر زیات مخکې دی، هغه هلته ډېر هغه چې کوم کېږي د سلم او استثناء ډېر زیات کېږي، پاکستان کې انتهایی کم کېږي. پاکستان کې چې کوم کېږي نو هغه مرابحه کېږي، اجاره کېږي، مشارکه متناقصه کېږي او مضاربه کېږي. دا څلور پنځه څیزونه دي چې دا دلته ډېر زیات رایج دي. نو دغه به پکې بیانو. نو د بینکارۍ نظام یې راویسته. دویم چې کوم دی نو هغه جاینټ سټاک کمپني یې راویستل. یو خدا چې زما کمپنی ده او زه واحد اونر یم، نو دې ته ویل کېږي سول پروپرایټرشپ، چې بھائی زه مالک یم، زما اسد نوم دی او اسد اینډ کمپنی یا اسد کمپنی، نو هغه زه د دې کمپنۍ واحد مالک یم، دې ته ویل کېږي سول پروپرایټرشپ. هر کله چې دا کمپنی زما سره ډېر زیات کسان وي پکې، لکه دلته مفتی صاحب هم دی، ډاکټر صاحب هم دی، څلور پنځه کسان پکې نور هم رالل او هر یو پکې خپل خپل شیرز واچول چې بھائی 15 لکه د مفتی صاحب دي، 15 لکه د ډاکټر صاحب دي، 15 لکه د فلاني دي، 15 لکه د بل حافظ صاحب دي. نو دې ته بیا ویل کېږي جاینټ سټاک کمپنی، جاینټ سټاک، چې دا ټول پیسې میلاو کړې او یو کمپنی یې جوړه کړې ده. اوس د دې چې کم منافع راځي نو اب هم د دې سره په ریشو حساب سره تقسیمیږي، او چې کم هغه راځي کم نقصان کېږي نو هغه هم د دې په دې پرنسپل اماونټ مطابق په دې باندې تقسیمیږي. نو دا جاینټ سټاک کمپنی کنسپټ دا هم په اسلام کې شته چې دغه به څنګه کېږي، اپریټ کېږي. دویم څیز چې کوم ورکه نو هغه د سټاک مارکیټ ورکه، چې سټاک مارکیټ کار څنګه کېږي او په سټاک مارکیټ کې کم کم څیز جایز دی او کم کم څیز پکې نه دی جایز. نو سټاک مارکیټ کار څنګه کوي دلته درته صرف مختصر شانته کې تعارف در کوم، اگر چې په دې باندې باقاعده لیکچر کېږي په سټاک مارکیټ باندې انشاءالله زندگی وینو یو لیکچر به په سټاک ایکسچینج باندې ورکو چې سټاک ایکسچینج کار څنګه کوي. ما خپل ابتدا کې چې کوم د مدرسې زمونږ لازمي حصه وه او زما تخصص مقاله هم په سټاک ایکسچینج باندې وه، نو موږ تلي وو باقاعده سټاک ایکسچینج کې چې کراچي سټاک ایکسچینج کار څنګه کوي او دې کې څه کېږي. نو سټاک ایکسچینج کې داسې وي چې کمپني لیسټ شي، لکه لیټ سپوز موږ همدا مدرسه والو جامع تبلیغ القرآن، دې کې موږ دلته کمره جوړول غواړو خوا کې، نو موږ سره دومره پیسې نشته، فنډینګ نشته چې موږ دلته کمره جوړه کړو. نو موږ به څه وکړو چې موږ لاړ شو او ځان په سټاک مارکیټ کې لیسټ کړو. هلته بروکرز وي، بروکرز د دلال ته ویلی کېږي، دلال هغه د پښتو والا دلال نه بلکې چې کوم اصل ایجنټ وي دلال. نو هغه دلال سره موږ خپل جامعه انلیسټ کړو، ولیکو ورسره چې موږ د دې جامعې شیرز خرڅو، څه ایسې خرڅو. نو موږ دغه کومه کمره چې جوړو دغه ځمکه دغه ایسي کو او ورته وایو چې د یو ایسي قیمت دا کم از کم 10 روپۍ شو، یو یونټ کم از کم په 10 روپۍ باندې خرڅېږي او بیا اضافه پکې د 500 پورې د 1000 روپو پورې. لکه څومره بینکونه دي، یا د ایچ بی ایل یو یونټ په 10 روپۍ باندې دی، که یو کس وایي چې زه د ایچ بی ایل د حبیب بینک لیمیټډ شیرز اخلم نو په 10 روپۍ باندې یو یونټ اخیستی شي، مینیمم قیمت یې همدغه دی. خو هغه چونکې یو شیر څوک نه اخلي بلکې په 5000 شیرز اخلي، 6000 شیرز اخلي، نو ځکه بیا د هغې قیمتونه زیاتېږي. هلته خپله کمپني لیسټ کوم
ویلي کوم چې زه د جامع تبلیغ القرآن دپاره شیرز زه د دې ځای خرڅوم او چې څوک یې اخلي نو ما سره په دې مدرسه کې بیا شریک شي. نو کسان راشي او هغه وایي چې بھائی زه اخلم نو سټاک ایکسچینج کاروبار ځکه علما وایي چې دا ټیک نه دی چې په دې کې هر کله اونرشپ راځي ملکیت راځي نو ملکیت راغلی نه او هغه سیز بار خرڅ شوی لکه لیټ سپوز زید چې کوم دی د دې ځای دا یونټ واخیسته یو او هغه ملکیت له هغه زید ته ټرانسفر شوی نه دی هغه لا د دې ځای مالک شوی نه دی او زید چې کوم دی په بکر باندې خرڅ کو بیا بکر چې کوم دی په امر باندې خرڅ کو او دقسې ډېر داسې ټرانزیکشن په روزانه بنیادونو باندې په کراچي سټاک ایکسچینج کې کیږي چې مالک یې لا یو وي او خرڅ شوی 50 پورې وي هر یو کس ته چې ښه قیمت میلاویږي که زید دلته په 10 روپۍ باندې واخیسته او 10 منټه بعد هغه سیز په 15 روپۍ خرڅېده نو هغه بیا په امر باندې په 15 روپۍ خرڅ کړي 10 منټه بعد په 20 باندې خرڅېده نو په بکر باندې بیا په 25 روپۍ خرڅ کړي همدقسې 50 کسانو پورې نو مطلب دا چې مالم یقبض والا چې کومه قاعده ده چې یو سیز تا په قبضه کې نه راغلی نو ته څنګه هغه مخکې خرڅې نو د دې دپاره علما بیا وایي چې په کراچي سټاک ایکسچینج کې یا په پاکستاني مارکیټ کې T+2 کنسپټ دی ټرانزیکشن +2 چې نن ټرانزیکشن وکړې نو 2 ورځې بعد بس تا ملکیت راځي 2 ورځې بعد چې 2 ورځې تیرې شي نو ته هغه سیز بیا که په 10 روپۍ خرڅې که په 50 روپۍ خرڅې او که په 80 روپۍ خرڅې هغه ستا خوښه ده خو چې کله 2 ورځې نه تیرې شوي نو ستا ملکیت نه راځي اوسه پورې صرف او صرف استرالیا داسې ملک دی چې هغلته په سیم ډے باندې ټرانزیکشن کیږي چې نن د ټرانزیکشن کوم ماښامه پورې ستا ملکیت ټرانسفر شوي نو هلته بیا دغه سیز په سیم ډے باندې ته خرڅولی شي په پاکستاني یا په برصغیر په مارکیټ کې ته په سیم ډے باندې نشي خرڅولی 2 ورځې به ورته انتظار کې په هغې کې چې کوم سیلینګ کیږي نو په هغې کې یو دی شارټ سیل مطلب دا چې یو سیز زما په ملکیت کې نه وي راځي به کیدی شي چېرته فیوچر کې او زه در باندې خرڅ کړم لکه لیټ سپوز دا بوتل زما په ملکیت کې نه دی او زه چې کوم دی نو حافظ صاحب ته ویم چې مولوي صاحب دا بوتل زه په تا باندې خرڅوم نو هغه به وایي چې ښه ټیک ده نو پیسې ته زه والم او بوتل زما ملکیت نه دی دې ته ویلی کېږي شارټ سیلینګ په سټاک مارکیټ کې دا یو ټرینډ دی دویم دا چې فارورډ سیل یو سیز ما ته میلاویږي ما اخیستی دی خو ما ته لا میلاو شوی نه دی سبا بیا راله راکوي نو ما نن ټرانزیکشن وکړو او عمق سیز چې کله لا ما ته میلاو شوی نه دی ما پې لا قبضه هم نه ده کړې او ما په مولوي صاحب باندې خرڅ کړو نو دې ته ویلی کېږي فارورډ سیل او همدقسې فیوچر سیل هم دی چې یو سیز لا متوقع دی چې ما ته به میلاویږي او لا میلاو شوی نه دی مطلب دا چې د ټولو خلاصه هر هغه سیز چې هغه ستا په قبضه کې نه وي او ته خرڅ کړې نو دا دغې ته ویلی کېږي دا سټاک مارکیټ ټول هم په دې باندې چلیږي سپاټ سیل هغې ته ویلی کېږي سپاټ سیل چې کم جایز دی چې یو سیز ما ته اوس حاصل شو او اوس مې خرڅ کو که دا ګلاس دی زما په قبضه کې راغی او زما په ملکیت کې دی دا ګلاس ما خرڅ کو نو دې ته ویلی کېږي سپاټ سیل نو علما په دې کې وایي چې دام جایز دي خو چې کله د دې اصل کاروبار حلال وي مطلب دا چې که یو داسې کمپنی وي چې هغه د شرابو کاروبار کوي او هغه سپاټ سیلینګ کوي چې تا ته وایي چې راشه دا شیرز والا او اوس یې خرڅ کا نو ټیک د سپاټ سیل خو جایز دی خو دا لومبی شرط چې کوم دی اصل کاروبار حلال هو نو دغلته بیا د دې شیرز اخیستل حرام دي چونکې تاسو ټول د تخصص طلبه یې نو تاسو ته به د دې بهتر پته وي لومبی شرط دلته نه لاګو کېږي اگر چې سیز په قبضه کې دی د قبضې والا خبره نشته دی دویم دا چې سودی لیندین کې خلاف آواز اٹھائے مطلب دا چې بورډ اف ډایرکټرز چې کم کینی او اغي د خپل کله چې میټینګ کوي د دې انول جنرال میټینګ کیږي سالانه په هغې کې کم از کم د بورډ اف ډایرکټرز چې کم دی نو دا اواز اوچت کړي چې بھائی موږ د سود کاروبار کوو موږ فلاني بینکونو سره کاروبار کوو د دې نه کم از کم هغه په کار دی چې موږ د دې نه ځان بچ کړو د دې به دا فایده وشي نو دویم پکې دغه شرط دی او دریم دا چې کومه سودي نفع د ګټلي نو دغه صدقه کی او چونکې بعض ملګرو د مدرسو والا نه دي نو هغې دپاره وایم چې د سود چې په سود باندې نفع ګټلي یا په سود باندې څه ګټلي نو د هغې په شریعت کې حکم دا دی چې هغه به بغیر د ثواب د نیته صدقه کوي بغیر د ثواب د نیته بلکې علما فرمایي که د ثواب نیت وکړو او دغه صدقه کو نو دته به الټا ګناه میلاویږي دی کې ثواب نشته دی دا د سود دی یا یو داسې اضافي ده هغه دی چې دته بغیر د منافع بغیر د محنته میلاو شوی دی نو دا سیز حرام دی او د حرام سیز مصرف هغه صرف او صرف په غرباو باندې صدقه کول دي بغیر د ثواب د نیته دریم سیز چې کوم اسلام رئیس دی کنونشنل وای چې انشورنس دی انشورنس مطلب دا تاسو به نوم اورېدلی یم یو خبر به مې چې که لیټ سپوز دا موبایل دی نو د دې انشورنس خلکو کې چې بھائی دا موبایل که مانه ورک شو نو د دې به فل فلیج ماته ریټرن میلاویږي که فرض کا زه کلیم کم ورشم سټیټ لایف ته او سټیټ لایف ته وایم چې بھائی هغه موبایل چې ما کم انشور کړی د هغه مانه ورک شو یا زمانه پرېوته او مات شو ما له خپلې پیسې واپس راکړه چې کمې زه دله د پریمیم په صورت کې سالانه در کوم که 1000 روپۍ ورکوم که 2000 روپۍ ورکوم نو دقسې د هر یو سیز انشور کېدی شي انسان ځان شو انشور کوي هیلث انشورنس کوي د ماشومانو انشورنس کوي ډېر زیات عام شوی دی نو
که فرض که موږ وایو چې اسلام مکمل ضابطه حیات ہے نو دلته پکې دام نه دی پریښی د دې متبادل هم ورته تکافل رایستی دی چې تکافل څنګه کیږي او بیا په هغې کې تکافل او په موجوده انشورنس کې څه فرق دی نو خلاصه دا ده چې څنګه منګه هلته د سټاک مارکیټ ویو چې سټاک مارکیټ یو بیله دنیا ده د فاینانشل سیستم او دقسې انشورنس یو بیله دنیا ده همدقسې بینکاري یو بیله دنیا ده دلته صرف او صرف تعارف درکول دي او تعارف سره بیا په بینکارۍ باندې لږ شانته کې تخصیص کول دي بینکارۍ باندې لږ تفصیلي روشني اچول دي خو دلته صرف دا نومونه هغه کې چې پته ولګي چې بای د انشورنس متبادل هم شته داسې د سټاک مارکیټ په کم سیز باندې حرامېږي یا کم سیز باندې حلال کېدی شي نو هغه څه سیزونه دي نو دا مقصد دی د دې ځای حاصل څه شی دی چې دا دومره ډسکشن وشو مطلب دا چې اسلام د انصاف داویدار دی مساوات نه دی چې یو کس چې څومره محنت کوي نو هغه ته دغه د محنت سیله میلاو شي مطلب دا نه دی یو هغه چې کوم دی یو کس هغه ډیر زیات محنت وکړو او پی ایچ ډي وکړله هغه ته چې کوم ده نو کم از کم 1,20,000 یا 1,30,000 تنخواه میلاویږي او یو کس چې کوم ده مزدوري کوي روزانه نو محنت خو دی زیات کوي خو جسمانی محنت دی زیات کوي هغه ته روزانه دیاړي 500 روپۍ میلاویږي که د میاشتې حساب موږ ولګو نو تقریبا 10,000 یا 15,000 میلاویږي مشکل سره نو که انسان دا سوچ وکړي چې نه دا خو ټول مساوات پکار دی هغه هم انسان دی او دی هم انسان دی نو اسلام وایي چې نو هغه چې کوم ده د انصاف دا دی چې د محنت زیات کړی دی د پی ایچ ډي کړی دی د ذهني مشقت اٹھاوئ هغه بل جسمانی مشقت اٹھاوئ او هغه جسمانی مشقت دی د 10 کال وراسې اٹھاوئ او ذهني مشقت دی د شروع نه لګیا دی او تر دې پورې چې د پی ایچ ډي ډیګري حاصله کړه نو دته د هغې صله اوس میلاویږي نو مساوات درس ورکوي د هغه درس نه ورکوي د مساوات درس نه ورکوي د انصاف درس ورکوي دویم دا چې اسلام وایي چې نه ذاتی منافع انسان ګټلی شي خو بالکل آزاد به نه پرېږدي ځکه چې که داسې آزاد دې پرېښوده نو دی بیا د هغې نه ناجایز فایده اوچتۍ بلکې خلافت عباسیه کې د تاریخ کتاب کې مې کته په هغې کې باقاعده لیکلي دي چې کم دکاندار به مرابحه کوله نو د مرابحې دپاره باقاعده یو قیمت متعین کړی چې تاسو په دې باندې څومره منافع ګټلی شئ یا چې کم کموډټي به هغې خرڅوله کم سیز به یې خرڅو نو د هغې دپاره حکومت وقت ریټونه مقرر کړي چې که د 10 روپو سیز دی نو په دې باندې تاسو 15 روپۍ یعنې 15 باندې خرڅولی شئ 15 روپۍ ګټلی شئ یا 10 روپۍ ګټلی شئ که چا به د هغې نه زیات هغه کو نو هغې به باقاعده سزا تجویز کېدله حکومت به د هغې خبرداری اخیسته نو دلته یې ورته 4 شرطونه ورکړي دي چې تاسو آزاد یې خو په 4 شرطونو سره که د دې شرطونو خیال ساتئ نو هله تاسو خپل هر قسم کاروبار کولی شئ که دا 4 شرطونه پکې نه وي نو بیا په هغې کې په دې کې که یو شرط هم صرف هغه وي فقدان وي نو تاسو د خپل کاروبار نشئ کولی په هغې کې لومبی چې کوم دایمي رکاوټ دی هغه زموږ د مذهب دی چې سود جوا او بې باطل دی چې یو څیز د بې چې کوم بنیادي شرایط دي د سیل ټرانزیکشن چې مبي وي په هغې کې موجوده وي مقبوض وي کم شپږ شرایط دي نو چې په هغې کې یو بنیادي شرط هم نه وي نو دغه څیز بیا بې باطل ویلی کېږي دغه بیا بې اړو منعقد شوی نه ده نو دی دایمي رکاوټ دی دویم چې کوم ده حکومتي رکاوټ لکه څنګه چې مې درته هلته مثال درکړه چې حکومت پابندي ولګوي چې بی دا څیز په موجوده وخت کې خرڅول دا جایز نه دي یا موږ اجازت نه ورکوو چې بی زما په ملک کې په دې موجوده حالاتو کې دا څیز خرڅ کړی شي دریم شرط چې کوم دی نو هغه فحاشي او د غریبانانو مدد دی چې یو انسان هغه وایي چې بی زه سینما قایموم او زما بزنس د سینما دی نو په سینما کې ماته ډیره زیاته ګټه ده نو حکومت په دغه ټیم کې یا د کم دلته دریم د رکاوټ دی نو هغه وایي چې بی سینما کې خو ګټه ډیره زیاته ده خو هلته فحاشي پیلاویږي نو که هغه ډیره مو وایي لکه ډېر ملګري موږ ته دا وایي چې موږ ټي وي اخلو د دې دپاره چې موږ مدني چینل وګورو یا بل یو اسلامي چینل پکې وګورو ډېر پکې دا وایي نو زه ورته وایم چې مدني چینل یا بل یو اسلامي چینل خو په شمار باندې 3 یا 4 وي او د فحاشۍ هغه چې پکې کم دی نو هغه پکې د شمار نه زیات دي لکه مطلب 80-90 خو کم از کم دي نو ظاهره خبره ده انسان دی تر څو پورې به مدني چینل ګوري او تر څو پورې به دغه بل چینل اسلامي چینل ګوري د میسج ټي وي به ګوري بلکې همیشه به دی هغه ریموټ چې کله هغه کوي نو دا د هغه چې کوم دا اشتعال کېږي به د د خیالات او خواهشات دی به همیشه همدقسې بل هغه ګوري نو دغه هلته اجازت بیا نه ورکوي چې بی انسان د دې دپاره ټي وي نه اخلي چې زه پکې اسلامي چینل یا اسلامي خبرونه وګورم او څلورم چې کوم دی نو هغه دی معاشرتي رکاوټ چې هر هغه څیز چې دی بزنس شروع کړي او په هغې باندې په معاشره کې بګاړ راشي په معاشره کې بګاړ
چې یو سیز دی خرڅوي نو هغه په هغه ټیم کې د معاشرې حساب سره به دی فیصله کوي چې در دې سیز کې که زه دا بزنس کوم دا سیز خرڅوم را یا اخلم نو دې سره زما معاشرې ته څه فایده رسي او که نقصان رسي زما په معاشره کې نزاع هغه کېږي او که نه او د نزاع باره کې کوم چې د بیع اصول دي چې هغه عقد چې هغه د نزاع طرف ته تاسو بوزي مجله کې چې کومه هغه قاعده ذکر شوې ده نو فهو حرام چې هغې بیا شریعت تاسو ته اجازت نه درکوي چې هغه عقد چې هغه تاسو د نزاع طرف ته د جګړې طرف ته بوزي نو دا حاصل کلامو د اسلام چې کوم نظام دی مقصد د خبرې اخیری دا ده چې هر سیز جایز دی هر سیز کیدی شي موږ وایو دا سیز نشي کېدی دا سیز نشي کېدی نو دا بنیادی او ډانچه وه د معاشي نظامونو